نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمار رب جمال درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مونږه د اودس متعلق بیان شروع کړو نو تقریبا د اتم جمعه د اودس متعلق بیان دی 19 تاریخ 12 مہینہ 2025 خلمو کور کړي وا نن سپېګموتا وبا اچول خلیت وبا اچول او سپېګموتا وبا اچول دا په پرایزو کې نه دي په پرایزو کې صرف وینزل 3 قسم اندام دی بس مخ وینزل لاسونه وینزل خپې وینزل سلورم اسه مس کول او به مونږ تاسو چې دا درې زل وینځو دام د فرایض یې سند ده دا به زمونږ د خوږ پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده نو مونږ تاسو چې کله سپېګمو ته په اچو نو سپېګمې صفا کوو نو دې د پاره مخکې یو دعا ضروري ده دا دعاګانې هم موږ تاسو په خپل ژوند کې راولو نو اللهم ارحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار علما ذکر کوي د سپېګمو ته چې کله مونږ وبا اچولې لا ندي دې ته مونږ وبا اچو نو د دې د پاره با دا دعا چې مونږ تاسو وایو اللهم ارحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار چې دا دا دعاګانې د دې دغه د پاره ضروري خدا یو نظام دی تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې ما د فضل الله ازلوکیټ سے یو واقعا بیان کړه تاسو ته سوال او جواب خو زما زین تم الله رب العزت یو څو ناشنا خبري راوستي په عربی کې دې ته انف وای ناک الله رب العزت موږ له پدې کې یو لوی نظام کې خوسته دی دا بعض وخت کې موږ ته اجازت راکوي او بعض وخت کې اجازت نه راکوي یو کمره کې مګ مړه دا وغیرہ بل شی مړلې بدبوئی دا سپېګمې اجازت نه درکوي ودلته اندستا مداخلت نشي کېدای ځکه وي خراب بدن دي خرابېږي جراثیم دي د بدبوئی جراثیم دي سړی وخت نشي پاس کولای التا زګ دلته کې سپېګمې اجازت نه ورکوي
دا بدبو چې دته حاصلېږي نو په دې نظام حاصلېږي، په بل ځای نه حاصلېږي. او چې کوم دی کې خوشبو وي، ښایسته خوشبو وي، نو انسان ته هغه دی کې ناسته پاسته او زندګي او ژوند مزه ورکوي. دلته کې دا سیستم اجازت ورکوي، وای دا ستا د ناستې ځای دی او کښېنه پکې، خوشحاله پکې اوسېږه. دعا یې دا ده چې الله مونږ ته را نصیب کړي د جنت خوشبیاني. جنت ټوله د خوشبوی نظام والا سیستم دی، او جهنم چې کوم دی دا ټول د بدبوی نظام سیستم دی. الله یې خوسته. نو دعا کې دا دی چې الله مونږ د جهنم د بدبوی نه محفوظ کړي. نو سپېږمو توبه اچول، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نظام د صفایي والے دا موږ تاسو ته ښودلی دي چې دا به صفا کوئ. دې ته په عربۍ کې استنشاق وایي. استنشاق علما د دې معنا ذکر کوي چې استنشاق اوبه سپېږمو ته شیندلو ته وایي. شیندل لغوي معنا ده دې اوبه شیندل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا سپېږمې څښاوي نو بیا دا د جناتو کور دی. دا احادیث مبارک دی بخاری کی. دا مونږ تاسو ته په نظر نه ښکاري، دا دلته اوسېږي دا جنات، او بیا تاسو دلته وسوسات وراچئ. او کله چې زمونږ ستاسو سپېږمې صفا وي نو بیا دا د جناتو کور نه دی. اوس ځان په دې یو مسله باندې پوه کوي چې سپېږمې صفا کول دا سنت مؤکده دي. دا یو پوینټ مقصد شو. سپېږمې صفا کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي. او بیا سپېږمې ته 3 پیرې اوبه اچول 3 بار، دا بیل سنت دي. مونږ علماء دا ذکر کړی دي، کتابونو دا ذکر کړی چې سپېږمو ته 3 پیرې اوبه اچول نه 3 بار په دا په صفایي سره راځي. خو سپېږمې صفا ساتل دا د پیغمبر سنت دي. او بیا په اودس کې صفایي د دې راوستل دا سنت مؤکده دي. نو سپېږمې علما د دې ترتیب ذکر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول داسې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بس سپېږمو ته اوبه واچولې نو دا کچۍ ګوته مبارکه به په دې سپېږمو کې وواله د صفایي دپاره، او به د هغې نه پس چې کوم دی اوبه ور واچولې نو صفا به یې کړه. نو دا 3 بار 3 پیرې اوبه اچول سپېږمو ته، نو دا وینځل غسل کول د دې د سپېږمو 3 بار غسل کول وینځل دا سنت مؤکده. بیا علماء ذکر کړی دي خو په اودس کې سنت مؤکده او په غسل کې دا فرض دي. یو سړی غسل کوي، د غسل بیا 3 فرایض دي. خیر ان شاء الله به دا خپل موضوع سره وایو. بیا دغه خلو به اچول فلیتا صفایي راوستل، خله کې به اړول راړول، همدغه شانتي سپېږمو ته به اچول.
دا دنه د سپېږمو دا نظام چې څومره دنه دی دې ته اوبه رسول خو الله رب العزت داسې یو نظام دلته ایښوستی دی چې دې کې الله رب العزت موږ ته پیدا کړي دي نری نری یاخته دا دنه غټ حساب کتاب برنه ګرد غبار زی خو دومره غټ حساب کتاب دنه نه پریدي نو دې کې الله رب العزت موږ تاسو ته یو نظام پیدا کړی او بیا الله رب العزت دې کې د یو رګونو نظام هم را پیدا کړی دی چې څومره د حواس رګونه دي حواس هغه الله رب العزت دلته راوستي مونږ ته حس محسوسو د خوشبو د بدبوی هغه نظام الله دې ته راوسته نو علما ذکر کوي چې دنیاوي پیدې د دې شی ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر سنت کې مونږ تاسو ته په شروع کې ویلي دي چې مونږ به د سنت په سوچ کوو خو بیا په دې کې الله به موږ له دې اجر راکړي د پیغمبر طریقه ده خدا هر پیغمبر په طریقه کې دنیاوي فائدې به انتها دي وای کوم سره چې د سپېږمو صفایي ساتي نو دې په هر قسمه بیماری نه محفوظ وي د دې مکمل د دې سیستم صفایي په جنگ غزوه تبوک کې په غزوه تبوک کې ګرد و غبار صحابه ډېر زیات وو باران کم وو باران نو شوه صحابه ټول د الله رسول ته کېناستل د الله رسوله لکه دعا وکړي چې الله د رحم باران وکړي په مونږ باندې چې دا ګند و غبار ختم شي چې زمونږ د زکامونه او دا بیماری ختم شي د الله رسول دعا وکړه الله رب العزت بهترین باران وکړه نو چې بهترین باران الله رب العزت کو نا ګرد غبار ختم شو نو دې سره چې دا څومره کله چې باران نه وي نو دې سره ګند غبار چې کم دی بره وخیچ زموږ سپېمو ته مداخلت وکړي دې سره بیماری نه راشي بل تاسو به دا اورېدلي چې انسان دوه پیرې انډوشي غونډه کې وکړي نو د الله رسول فرمایي چې د دې سره الله رب العزت او یا قسمه بیماری د بدن نه ختمي کی او چې کله د انډوشي زیات شي نو تاسو یو اپریشن در کې ګورئ چې بیماری در باندې رااله او دویا یو قسم انډوشي چې توول نستانه بیماری نه او یا قسمه بیماری الله ختم کی د افغانستان کې یو انګريز جرنل طالبانو مردار کړ هغه خپل کتاب کې دا کتاب چې ورسته به وګټو نه هغه انګريز جرنل چې کوم د میډیکل وو هغه دا ویلو چې دا مسلمانانو په دې سپېږمو باندې ماري سرچ وکړ چې کوم وخت دا انسان د مسلمانانو طریقې کار دار چې د سپېږمې صفاکۍ 15 وخته دغه حکمت څه ده هغه د خپل کتاب کې به د لیکي لیکل دي خو پرې خیره کتاب چې وجه دا ده چې کله د انسان په دلته د بلغم پاتې وي په د سپېږمو کې دا حساب کتاب پاتې وي د دې سره انسان ته ډېر غټه بیماری نه لګي د مسلمانانو 15 وخته دا وینځل وي صفاین وي نو د دې نه مسلمانان د بیماریانو ذکر سي محفوظ دي نو دا د الله رب العزت یو نظام دی خو ځان پوي کوي په اودس کې سپېږمې وینځل دا فرض نه دي
په اودس کې سپېږمې صفا کول دا سنت دی او 3 بار وینځل دا سنت مؤکده دي او کچې ګوتوال دا سنت د صفای د پاره نو ان شاء الله دا خو زموږ د سپېږمو نظام وو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک هم پکې ذکر شول او اوس ټیم نشته آینده جمعه که خیر زندگی او ژوند نو د مخ نظام ته بزو چې د مخ به ان شاء الله په دې باندې خبره کوم الله رب العزت ما تاسو ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین